د تحصیلي رزلټ د چیرمنشپ نظامت امیدوار د پی ټی آی امیدوار د ترقی فیملی امیدوار موږ سره بلن خان موجود دی دغه کاغذات نامزدګي چې کوم دنو هغه منظور شول ریټرننګ افیسر نو سره دی مبارک شي جی ډېره مننه مهرباني سلیم صاحب ستاسو چې کوم پروسس دی د کاغذات جان پړتال هغه مکمل شي او ان شاء الله مکمل شو پروپوزل سیکنډرز موږ سره تللی وو هغه زموږ کاغذات نامزدګي نن جانچ پړتال وشو او د الله په فضل باندې هغه درست قرار شو او ان شاء الله الیکشن روان دي که خیری خدرس کې به کو که خیری ان شاء الله بلال خان دا راته ووایه چې د پی ټی آی نه د تحصیلي رزلټ نه نور څوک امیدواران وو که نه صرف دغه یو تاسو وایي نو دی وخت سره خو چې کوم دی چې څنګه تا په علم کې دی په دغه کې دی د پی ټی آی د تحصیل رزلټ نه زه د خپلو ټولو ملګرو د دوستانو شکریا ادا کوم چې هغوی به ما باندې د ډېر وخت نه مخکې نه چې کوم دی نو دا اعتماد کړو چې د تحصیل رزلټ دپاره چې کوم دی نو زموږ به دا آینده امیدوار بیفور ټایم نو په دې وجه باندې هیڅ هم چې کوم دی نو زما اګینسټ چې کوم دی نو دغه نه وکړې او زه یو متفقه کینډیډیټ ورته ویلی شي چې زه په زموږ په صوابۍ کې واحد زه کینډیډیټ یم چې زما خلاف زما په پارټۍ کې دنګ نه په پی ټی آی کې چې کوم دی نو بل امیدوار چې کوم دی خواهشمند نه دی راغلی زه د خپلو ملګرو دوستانو د پارټۍ د ټولو ورکرانو ډېر خصوصي شکریا ادا کوم چې ما له د خدمت دا موقع راکړې ده او انشاءالله زه به احسن طریقې سره چې کوم دی ترسره کوم ناظم صاحب دا راته ووایه مختلف پروپیګنډې کې دي چې دا چل دی ترقۍ ګروپ کې ټوټ پوټ شکار دی دغه دی نو ستا نوم خو چې کوم دی نو هغه لیاقت ترقۍ پیش کړ نو بیا هم په دې کې څه داسې څه وو یاره جی داسې خبره ده مخالفین خو هر وخت لګیایي او د هغې نه خو سوړي خطا شوي دي چې ترقۍ فیملي چې کوم دی نو سهار 10 بجې پاسېد او بیا ناشته داسې وکړه بیا ډوډۍ داسې وکړه او بیا شوې لکه هغه فوکس او کیمرې چې کوم دی نو هغه په ترقۍ فیملي باندې خوبونه حرام شوي دي په کور کې د دوه ورونو د پلار د زوی او د هغه منځ کې چې کوم دی خفګان هم راځي جنګ جګړه هم راځي دغه راځي خو داسې خبرې چې کوم دی نو دا وخت سره چې کوم دی نو دغه کېږي زموږ په فیملي کې زموږ په کور کې په ترقۍ هاوس کې د الله په فضل باندې داسې وړې وړې خبرې داسې چوټې چوټې خبرې چې کوم دی هر وخت راغلي دي او هغه هر چې داسې کله دغه راغلی دی غټ امتحان راغلی دی یا داسې دغه راغلی دی نو په هغې کې ترقۍ فیملي او زما ټول دوستان وروڼه بایګان هر وخت چې کوم دی نو متحد او په یو موټي سره چې کوم دی نو مخې ته راځي هغه افواګانې چې کومې خلکو کولې کوم دی کړې هغه دم توړ کړو نور به م انشاءالله چې کوم دی څنګه دا ریوند دا اجتماع کې خیریز ترسره شي زموږ دا سکروټني عمل کې روان یو موږ غلا دغه پروسس کې یو د نامینیشن پیپرز او دغه نو انشاءالله نور هم دغه خلک چې کوم دی نو لږ بټن نه شي یخ به شي ناظم صاحب تاسو په کوم کارکردګۍ په کوم بنیاد باندې الیکشن لړاوئ جی زه بنیاد یا کارکردګي هغه خو د چا نه پټه نه ده زه د مونږه فیملي د اسرار خان ترقۍ چې کله په 88 کې دا ضلع چې کوم دی نو کله د ضلع شوه صوابۍ نو اولنی ډسټرکټ چیرمن چې کوم هغه زما مشر ورور اسرار خان و هغه نه وړاندې چې کله د بي ډي الیکشن چې منیر خان کاکا زما ترو د شهرام نیکه د لیاقت سینیټر صاحب پلار نو هغه زموږ یونین کونسل تولاندی چې په هغه وخت کې هغه به درته دویم چې د نیشنل اسمبلی دا سیټ څومره دی نو دومره هغه یونین کونسل تولاندی او د هغې چیرمن پاتې شو نو د یو زمانې نه چې کوم دی موږ د خدمت په جذبه باندې د خلکو د کارونو کې د اسانتیا په دغه باندې چې کوم دی نو ولنټیر خپل ځان پیش کړی دی هر وخت مشران هم پیش کړی دی اوسه پورې چې کوم دی نو موږ روان یو زه خپل ځاني چې کوم دی په 2001 کې چې کله دا نظام کله د مشرف صاحب نظام راغی په هغې کې چې کوم دی نو ناظم پاتې شوی بیا چې کله د ضلعي چې کوم دی نو سپیکر پاتې نو بیا دوباره چې کوم نظام شي او چې په کوم کې زموږ شهرام چې کوم دی نو ډسټرکټ ناظم نو زه پرسنلي په هغې کې چې کوم دی نو ناظم وم او دا کوم پروسس چې روان دی نو هغه ستا په وړاندې د سلیم جان یو ځایم دا منډې تړلې والي دا راته ووایي چې ستاسو موټو سره چې تاسو به تحصیلي رزلټ له څه کوئ مونږ انشاءالله چې دا څنګه ستا په نوټس کې چې په تحصیل رزلټ کې چې کوم دی مونږ وایو چې د دې نه مونږ یو ماډل تحصیل جوړ کړو تحصیل رزلټ نن په صوبه کې چې کوم دی نو په 2م نمبر باندې د ټولو نه غټ تحصیل دی
دې کې چې څومره یونین کونسل د آبادۍ په لحاظ باندې د وی سیز په لحاظ باندې چې کوم دی نو دا یو ډېر غټ هغه دی ویلیج ټي او یونین کونسل زموږ تحصیل رضاړ چې کوم دی هغه تحصیل دی نو موږ وایو چې یاره دا موږ یو ماډل تحصیل جوړ کړو د دې کې موږ چې کوم دی نو هر هغه کار وکړو چې کوم په غټو غټو ښاریو کې دي په ډیولپډ ښارونو کې دي بلکې زه خو دا وایم چې مونږ انشاءالله چې په دې کې د بار دنیا په شان چې کوم دی مونږ دلته کې ډیولپمنټس وکړو مونږ دلته کې د انټرټینمنټ چې کوم دی نو د ځوانانو لپاره چې کوم دی نو ذریعې پیدا کړو مونږ دلته د سپورټس سټیډیم چې کوم په شوی اډه کې په کرنل شیر کلي کې چې کوم دی دا کړی چې هغه زما خوب دی چې هغه مونږ د نیوزیلینډ او د ساوت افریقې غونډه کې ځکه چې د هغې هغه سایډ ویو چې کوم دی نو هغه د غر په لمن کې دی او په دغه کې دی نو مونږ وایو چې یاره د هغې مونږ انکلوژر چې کوم دی په غر کې جوړ کړو دغه جوړ کړو چې ولی شان دغه جوړ کړو دغې نه علاوه چې کوم دی نو زمونږ دلته کې نور د ډیولپمنټ چې کوم دی زمونږ د شهرام د 2013 بلکې د 2008 چې کوم دی چې کله صوبایي ګورنمنټ کې مشر رور به عثمان خان ایم این ای شو جاوید ایم پی ای شو د هغې نه دا روانه دا سلسله روانه ده اپ ټو ډیټ او انشاءالله مونږ د دغې ترقیاتي کارونو او چې څنګه مونږ آواز کړی بله خوره خپل اختیار او د خپلې ځوابۍ د مسلو د حل لپاره د ځوابۍ خلکو ته مونږ اپیل کړو او په هغه اپیل باندې چې کوم دی نو هغه خلک راپاڅېدلی دی اوسه پورې او ټولو ملا تړلې ده او انشاءالله د ځوابۍ ستونزې د پی ټي آی په دې حکومت کې چې کوم دی تقریبا 80% نه نو 70% زه په دعوه سره وایم چې میگا پروجیکټ چې کوم دی نو دلته وشو که هغه د یونیورسټۍ په شکل کې دي که د میډیکل کالج په شکل کې دي که هغه د ثوابي مردان روډ چې کوم دی د 11 اربو پروجیکټ چې کوم دی نو روان دی که په دغه شکل کې دی که دا زموږ د شوې اډه کې د شاه صاحب شهید کالج چې کوم جوړ شو ده که دا هغې په شکل کې دی که نور زموږ دلته کې کوم آر سی جوړ شو کوم هاسپیټلز جوړ شو یا حسین هاسپیټل شوی هاسپیټل دغه شان چې کوم دی نو زمونږ کالو خان سیول هاسپیټل نو دا ټول هغه پروجیکټ چې دا زمونږ د عوامو دپاره او زمونږ د خلکو دپاره انشاءالله په راتلونکي دغه کې به چې کوم دی نو ډېرې مسلې به چې کوم دی نو زه مونږ شي نو ټولو نه غټ پروجیکټ میګا روان دی دا 11 ارب روپۍ لګي او انشاءالله په آخري مرحلو کې دی دغه کې دې سره به د ترقۍ یو عمل نوی دور به شروع شي دا څومره د زموږ ایریا چې دا د رزړو د ثوابۍ چې شروع شوې ده د دې ریټس چې کوم دی نو ډېر په بره باندې ډېر ښه دغه به جوړ شي دا یو داسې روډ به جوړ شي چې د کمرشل روډ به په دې باندې به د خلکو د روزګار ذریعې به چې کوم دی نو جوړ شي یو ډېر ښکلی ماډل دغه انشاءالله زموږ ډېر ښه خیالات دي زموږ ډېر اوچت خیالات دي د خپل علاقې دپاره د خپل دغه دپاره زموږ چې چیف منسټر صاحب راغلی محمود خان په شوې اډه کې چې کومه جلسه کړې وه هغې کې زمونږ د مچي نه چې کوم دانې راغلی داسې په فرمولو شوه باندې او دا داسې چې کوم دی په سلیم خان ګوهاټي باندې تاو شوی دی او هاخوا چې کوم دی نو په جګنات او په نیکنام باندې بیا تاو شوی دی او بیا دغه وچ خړه او دغه یعقوبي میره او د سړي چیني د دوبیانو میره والې ده او بیا د نوخار ضلعې ته رسېدلی دی نو په دې باندې زمونږ د پی ټي آی ګورنمنټ زمونږ محمود خان چې کوم دی یو رینګ روډ ورته ویلی شي او یو سرکولر روډ هم ورته ویلی شي یو ډېره غټه منصوبه ده د اربونو دا د 100 کیلومیټر روډ دی دا جی تقریبا د 140 یا ایگزیکټ خو ما د 44-45 کیلومیټر روډ دی چې دې باندې به واکینګ ټریک هم جوړېږي په دې باندې به چې کوم دی ګرین بیلټ هم چې کوم دی جوړېږي دا به یو ډېر ښکلې دغه چې کوم دی جوړېږي چې څومره زموږ د سوات نه چې کوم دا نیر راغلی دی دا نیر بالکل داسې بالکل موږ ورته داسې رینګ روډ وایو چې په دې باندې به زموږ د ټولو ثوابۍ چې کوم دی هر طرف ته اپروچ چې کوم دی نو هغه دغه شي شاه منصور ته هم یو بایپاس تاسو دا کول شاه منصور ته زموږ چې کوم دی نو بایپاس چې کوم دی نو ډېر مخکې نه دغه شوی دی کار پې په ډېر په تیزۍ سره چې کوم دی نو روان دی ورسره مونږ چې ټولو نه یو غټه پروجیکټ چې ایم این ای صاحب و سینیټر صاحب او زموږ چې کوم مشران دي روان کړی دی چې هغه دلته کې په لاهور باندې مونږ د راهور روډ باندې د یار حسین په دې د سره خوا کې چکناج سره خوا کې مونږ وایو چې دلته کې مونږ لا دې زموږ ډېره زړو طرف لا یو بل انټرچینج چې کوم دی راکړي په هغې باندې ډېر زیات کار شوی هم دی انشاءالله د ایم این ای صاحب او د سینیټر صاحب او د منسټر صاحب په مشرۍ کې نو هغې باندې کار روان دی
او په هغې کې سپیکر صاحب هم چې کوم دی نو دغه کوي موږ سره امداد کوي انشاءالله نو په هغې کې چې کوم دغه جوړ شي نو دا زموږ د دې ټولې علاقې دپاره د بونیر نه والې تر دغه پورې چې کوم دی دا ټوله علاقه په دې باندې لینک کېږي نو دا زموږ د دې ټولې علاقې دپاره او د دې ټول رزړ تحصیل لپاره د ترقۍ او د خوشحالۍ او پیغام چې کوم دی نو را روان دی زه د خپلو ټولو ملګرانو ورکرانو دوستانو ټولو ته دا اپیل کوم چې کوم تاسو د ترقۍ او د خوشحالۍ د عمل شروع کړی دی د شارام د نظامت نه والې د 2006 نه هغه نه چې کوم تسلسل روان دی دغه تسلسل برقرار ساتلو لپاره به ډېره منډه وال غواړي محنت وکول غواړي خپل ملګري چې کوم خفه دي هغه رضا کول غواړي چې کوم موږ سره نه دي هغه ټول تاسو له چې کوم دی نو را روان دي انشاءالله زمونږ شمولیتي پروګرامونه په سلونو پروګرامونه موږ سره پینډینګ دي ډېر غټ غټ خاندانونه موږ سره د ANP نه د مختلفو سیاسي پارټیانو نه زموږ خبرې ترې اخري پورې شوي دي او بس دې ته چې کوم دی د سکروټني موږ ته خبره ایساره وه او زموږ کمپین به چې کوم دی په زور و شور باندې اهم شخصیات پکې هم شي انشاءالله په دې کې ډېر اهم شخصیات دي چې هغه په غټو غټو دغه باندې دي په خپلو پارټیانو کې نو انشاءالله هغه موږ سره چې کوم دی نو را روان دي د دې ترقۍ او د خوشحالۍ په دې عمل کې د خان صاحب چې کوم دا ویژن دی او کوم پروګرام دی د هغې په مضبوطیا کې چې کوم زموږ پارټي بلن خیر تاسو له چې دا کوم مرکز کې کوم عہده درکړې دا څه شی دی په دې خلک پوه نه شو زه دا زموږ جي د ویلفیر وینګ کوم وینګ چې کوم دی زه په هغې کې د سنټرل ایډوایزر ټو پریزیډنټ انصاف ویلفیر وینګ چې دا د ټول پاکستان په لیول باندې دی په دې کې موږ سره منسټران دي په دې کې مینګان دي په دې کې موږ سره چې کوم دی د ټول پاکستان نه خصوصا د کراچۍ سند بلوچستان پنجاب دې کې ټول چې موږ سره چې کوم دی د پارټۍ های اپ لیډرز چې څومره دي دي کې موږ سره هغه د خپلو صوبو او د خپلو ضلعو د وینګز چې کوم دی نو صدران دي دغه دي نو دا په پاکستان لیول باندې زمونږ ویلفیر وینګ دی او زه په دعوه سره وایم چې زمونږ ویلفیر وینګ چې کوم دی په پارټۍ کې د حبیب صاحب په مشرۍ کې چې کوم دی هغه ډېر ښه کارونه کوي هغه ډېر ښه ایونټس چې کوم دی نو ترسره کوي نو هغه یو فعال زمونږ وینګ دی او انشاءالله په دې کې ډېر ښه درانه خلک را روان دي په هغې کې نو دا زمونږ په پارټۍ کې دننه یو دغه د ویلفیر دپاره چې حاضر صاحب تاسو خو په یو ته کسان کې هم بلا مقابلې کسان وشول که نه چې بلا ملګري زمونږ تقریبا ډېر ملګري بلا مقابلې چې کوم دی د خپلو ویلیج کونسلونه چې کوم دی منتخب شو زه ټولو ملګرو ته چې کوم دی مبارکي ورکوم او دا ورته وایم چې کوم ملګري چې کوم دی نو په انتخاباتو کې حصه اخلي د هغې دپاره کار وکړي د هغې دپاره منډه ووهئ ځکه چې دا میاشت نیمه ټایم دی په دې کې چې کوم دی نو تاسو خپل ملګري او خپل دغه چې کوم څوک خفه دي څوک دغه دي هغې ټولو ته چې کوم دی نو کوشش ځای په ټولو نه به ځئ چې څوک کیا خفه دي ولې نه چې دا خو کار زموږ خو دغه دی چې موږ هر ملګري نه چې کوم دی کور ته به ځو دغه دروازې له به ځو چې څوک موږ نه خفه دي یا زموږ مشرانو نه یا زموږ د دوستانو نه یا ما نه نو موږ به د هغې ازاله کوو موږ به چې کوم دی زموږ ټول وروڼه بایګان دي زموږ دوستان دي عزیزان دي زموږ کار چې کوم دی هغه د خلکو د خیر ښېګړې او د دې عوامو د پرمختګ دپاره او د دې خپلو رزړ تحصیل اوچتېدو لپاره چې کوم دی نو یو عمل شروع کړی دی او ټول ملګري هم دک کوئ چې موږ په دې کې تاسو سره چې کوم دی نو ملګري یو نو انشاءالله داسې خبرې ترې به چې کوم دی نو د خفګان مفګان چې کوم دی نو نه راځي ٹھیک ہے مہربانی